چې به مې کله د نظر د دایرې نه وتې په بې واقع کې به نارې زما د خولې نه وتې. که مخ یې پټ و او جړل یې خو زه هم پوهېدم قطرې د اوښکو یې بهر د لوپټې نه وتې. هغه د یاد شي که رخصت به دې هم واغستلو څنګه په نظره به زما د دروازې نه وتې. یزړه د یار د محبت یو اندازه وخپله ته لیونی وې ته د خپل اندازې نه وتې. ستا د انکار په شانتې زور به یې راکړې نه و که برغې جنازې مې د کوڅې نه وتې. ما او تا دواړو مینه کړې خو په خپل انداز ما نه لمبې وتلې ته به د لمبې نه وتې. د بیلتانه لمحو کې حال زما د زړه داسې و لکه د بټ سرې شوې مالګې د نینې نه وتې. د مینې رنګ ورسره تله ځکه مې نه وینځلې یاره که خیرې د تهمت مې د جامې نه وتې. د ګلو څوکې بویول دومره آسان چرته و د ازغو څوکې مې شاهده د سینې نه وتې. ډیرو ګرانو او خوږو قدرمنو السلام علیکم. غږ دا وخت تاسو اورئ د سونو اف ام ریډیو نیټورک 89.4 او 96 نه پروګرام لفظونو کې عکسونه او زه د دغه پروګرام کوربه شاهد علي شاهد یم. زما لخوا مینه او منې سلامونه محبتونه نیکی هیله او احترامات. قدرمنو بالکل باور لرم چې خوشحاله به یې د ژوند په ښو ساعتونو کې به یې او دعاګو هم یم چې الله تعالی دې ستاسو ته ژوند دغه روان وختونه هم ښکلي حسین او بهترین ساتي. قدرمنو بالکل لفظونو کې عکسونه هم په دیش پروړم ستاسو دپاره او نن هم د یو پروګرام سره راغلی ما ستاسو دپاره مې یو پروګرام راوړی دی خو تاسو ته یاد وي چې بالکل په دغه پروګرام کې زه چې راځم نو ناول هم د ځان سره راوړم. نن مې بیا هم ناول راوړی دی خو نور حکیم صاحب زمونږ سره د دې پروګرام پروډوسر دی. هغوی ته هم په خپل کار او په زیار مننه وایو چې زمونږ او ستاسو دغه تړون د یو بل سره ساتي. ستاسو غږ ستاسو مینه او محبتونه تر ما پورې راوړي. زما آواز او زما سره کم راوړلی شوي توکي چې په دې پروګرام کې کم دي هغه هم د هغې په وساطت تاسو ته در رسي. نو هغې ته به هم مننه وایم. تاسو ته به هم دغه خبره کوم چې کوم ملګري مونږ د فیسبوک د لارې ګوري او اوري نو بالکل هغې دا وخت مونږ کتلی هم شي اورېدلی هم شي او لیدلی هم شي. خو د هغې دپاره زمونږ درک دی زمونږ پیج دی سونو پښتونخوا او بیا بالکل د ناول برخه چې زه کله شریکه کمه او د هغې نه پس بیا راشم تاسو ته نو تاسو مونږ سره بیا راتللی شئ په هغه لیکه چې هغه د تاسو ته اوس هم وایم او بیا هم د هغې نه پس په تاسو سره شریکوم چې کله د ناول برخه ختمه شي. نو زمونږ د ټلیفون شمیره د بالکل ډېر اسانه شمیره ده تاسو ته یاد هم ده 5254 143 او 09 یعنی 091 دغه زمونږ د پیښور سیمه ییز کوډ دی. قدرمنو بالکل تاسو ته پته ده چې ما په دې پروګرام کې کم ناول شروع کړی و هغه تیر ځل اختتام ته ورسېده پاتې شه باران دی. نن به هم ملګري په تمه وي د ناول چې کوم اورېدونکي دي بالکل د ناول یو خپل خوند دی یو خپله نشه ده او ما ته پته ده ځکه چې د هر پروګرام خپل اورېدونکي وي خو دا ناول داسې یو صنف دی او چې په دې کې زمونږ د ژوند کم مروضي حالات دي کم چې زمونږ داخلي جذبات دي یا خارجي جذبات دي هغه ټول په مونږ کې چې دنو مونږ راښکاره کوي د هغې ترجماني کوي د هغه قسمه حالاتو د هغه قسمه جذباتو او د دې معاشرې پوره عکاسي کوي په پوره ډول عکاسي کوي. نو په دغه وجه ورته خلک زیات انتظار کوي
او د ناول پروګرامونه ډېر کم هم دي په ټولو چینلو کې زیات ادبي پروګرامونه ډېر کیږي خو دا د چې دغه د ناول برخه چې کم خلک وایي نو دغه به ډېر کم وي په نظر باندې به ډېر راځي په دې وجه ورته خلک انتظار هم کوي نو ما نن چې کم ناول راوړی دی الله دې وکړي چې د ملګرو را سره خوښ شي ځکه چې په لومبي ځل یې شریکوم د پرویز شیخ صاحب ناول دی ما خوښ کړی د نصیر احمد احمدي ناول خو هغه راته ډېر زیات داسې لږ سپور غونته کې خشک غونته ښکاره شو تاریخي بحث پکې ډېر او مونږ وایو چې یاره زمونږ چې اورېدونکي دي زمونږ کم کتونکي دي چې هغې هم زمونږ سره تنګ نه شي چې زمونږ سره انټرټینمنټ چې کوم دی چې هغه ورته هم میلاویږي څه میسج پیغام هم اسانه او روانه ژبه ورته هم میلاویږي نو د نصیر احمد احمدي د ناول یو خپل رنګ دی زه به کوشش کوم چې د هغه بل ناول زه را پیدا کړم ستاسو دپاره خو دې پېرې مې د هغه ناول وروستو کو ما چې کوم ناول راوړی دی د پرویز شیخ صاحب ناول دی او د دغه ناول نوم دی ورکې لارې الله دې وکړي چې ملګري یې را سره خوښ کړي او د ځینې ملګرو غوښتنه او فرمایش هم وو کیدای شي چې کوم ملګرو اورېدلی وي کیدای شي کوم ملګرو نه وي اورېدلی چې کوم ملګرو اورېدلی وي هغې دې ځان خاموش وساتي نور ملګرو ته د مخکې پیشنګویي نه ورکوي چې را روان کې به دا کېږي او دا به کېږي په خپله د خپل ځان سره دغه رازونه وساتي ځکه چې کوم ملګرو ته د ناول روان حالات ښودل کېږي نو بیا د ناول مزه ماتېږي د هغې سسپنس او د هغې کلایمکس چې دی هغه ماتېږي او خرابېږي نو پروګرام به هم اورو خو د پروګرام د کلایمکس او د هغې دغه کم سسپنس دی د هغې به هم خیال ساتو قدرمنو بالکل زه تاسو سره کوم ناول شریکوم دغه ناول د پرویز شیخ صاحب دی دغه ناول لومبنۍ برخه به تاسو سره شریکیږي ورکې لارې د په دغه لومبۍ برخه کې لیکي چې د نوي کال د لومبۍ میاشت لومبۍ تاریخ و د اتوار ورځ و د سهار وخت و اسمان بالکل صفا و او تر لرې لرې پورې د وریځې درک نه لګېده نور ښه په ډاګه ځلېده خو د شپې د چنې او د کنګل پرېوتو په وجه داسې معلومېدله چې د نور د پلوشو لشې پسې شوي دي او دغه پلوشې په ونو بوټو ډاګونو کوټو او ګلونو او په دغه شینکو پرېوتې په کبل چمنونو باندې او دغه د ناول په دغه لومبۍ برخه کې دې منظرکشي کوي دی وایي چې یاره د نور پلوشې ځلېدې او هغه ذرې چې دی نو هغه ښکارېدې خلکو ته او دی وایي چې یاره بخښنه غواړم ستاسو نه بخښنه غواړم لږ غونته کې خبره پکې راغله چې یاره کوچنی و ستاسو په خپله کمره کې ناست په خپله کوټه کې ناست په زړه کوټه کې او اور یې ځان ته بل کړی و او په دغه اور کې چې کم بصیرې پراتو هغې ته یې لاس نیولی و په یو زوړ ټکوري باندې ناست و د نغري په ایرو کې یې ګوتې وهلې هغه سره په خوا کې د چایو لوښي او په وړوکې شان شکروټي کې د روټۍ سړې ټوکړې پرتې وې چې د هغې نه دا خبره څرګندېدله چې اوس یې ښه په مړه ګېډه ناشته کړې ده د کوټې د دیوال د رڼا په سوري کې د نور زیلې طلایي پلوشې راتلې او د نغري په ایره باندې پرېوتې د نغري بلې غاړې ته د کوچني استاذ د 14 کالو زلمې زوی امان ناستو په یوه سترګه یې هغه لوګي ته کتل چې د لګېدلې سګرټ غوندې د توت د یو نوجن ډکې د سر نه وته ول په ګډا تاوېده د پلوشو په کمان د کوټې نه بهر ته وته او په بله سترګه یې هغه اوښکو ته کتل کومې چې د ډکې د سترګې نه وتې او څاڅکې په ایرو کې پرېوتې هغه به کله په پلوشو کې د زرو تڼ ته هم کتل او په دغه کتو کې به په ناسته د خیال په نیلي سور ډېر لرې هم لاړه دغه ذرې په پلوشو کې ښکارېدې خو د رڼا نه بهر په نظر نه راتلې
هغه ورته د رانیولو په غرض څو ځله لاس واچوه، خو هر ځل د هغې ذرو په نیولو کې هغه ناکامه شو. په کور کې مکمله خاموشي وه او داسې معلومېدله چې یو بل سره نږدې ناست پلار او زوی د یو بل نه ډېر لرې تللي دي. د بهر نه داسې ښکارېدله لکه چې د دې کور نه کډه وړلې شوي وي او د مودو راسې خوشې تشې او شاړ شبړ پروت وي. یو اجنبي ته شاید دغه احساس کېدی شو، نو ګلپري ته چېرې نه شو کېدی. دا د خټو لوټو نړېدلې کچه کور هغې ته د تاج محل نه هم ښایسته او مزېدار ښکارېده، ځکه چې په دې کور کې د هغې د زړه رازونه او د هغې د مینې سازونه وو. دې کور سره هغې د څو کلونو راسې خپل ژوند، خپل ځان او د خپل مستقبل ټولې خوشحالۍ تړلې وي. دې کور ته نه د هغې په راتلو پابندي وه نه د هغې پتلو. هغوی به هر سهار د هغې په راتلو سترګې غړولې او هر ماسخوتن به یې د هغې پتلو سترګې پټولې. د اتوار په ورځ چې به کله هغه د خپل کار نه وزګاره شوه نو د کوچني استاد خواله به ورغله، د هغه په خوا کې به کېناسته او هغه ته به یې د کلام فرمایش کوه. هسې کوچنی استاد خو د شعرونو سمندر و، خو د اتوار په ورځ به د دغه سمندر موجونه د لیدو قابل و. هغه ډېر ښه او خوږ لیکوال و، خوږ ژبې شاعر و. د هغه خپل نوم حافظ الرحمن و، خو په ادبي او غیر ادبي دنیا کې هغه د کوچني استاد په تخلص باندې په خلکو کې یوه پیژنګلي لرله. په دغه نوم باندې هغه مشهور و. په هر فن کې د هغه انداز منفرد او د هغه حیثیت مسلم و، خو په غزلګویه کې د هغه ثاني نه ملاوېده. دغه شان په فلبدیح شاعرۍ کې هم د هغه مثال نه و، او چې په یوه طرحه به یې وینا شروع کړه نو لکه د سپین سیلاب به دوړېدلې ملغلرې په مخه روانې وي. هغه فطرتي شاعر و او د شاعرۍ په فن کې هغه د هیچ چا شاګرد نه و، خو د هغه د شاګردانو، متقدینو او مداحانو شمار په سوونو نه بلکې په زرګونو کې و. او کله چې به هغه په مشاعره کې خپل کلام په ترنم سره شروع کړ نو د هر طرف نه به سبحان الله، واه واه، آفرین، شاباس او بیا ووایه اوازونه راتلل. د هغه په خوله کې دومره تاثیر و چې که یو طرف ته به د هغه د خولې نه شعرونه وتله نو بل طرف ته به د سامعینو سرونه د جذب د تاثیر نه زنګېدل. هم دغه وجه وه چې په کومه مشاعره کې به د هغه کلام اوریدل متوقع و نو د هغه د کلام د اوریدلو دپاره به ډلې ډلې خلک د هر طرف نه او د هر لوري راماتو راتلل به. او چې کله به د هغه کلام ختم شو نو بیا به هلته څوک نه ایسارېدل، بلکې په واپسو کې به خلک ډېر زر وتلو او په لاره به یې د هغه شعرونه په خوند د ځان سره ویل. خو چې په کومه مشاعره کې چې به هغه نه وه نو هغه ټولګی به روان ښکارېده، یعنی هغه ته به خلکو د مشاعرې روح روان وي، خو چې په کومه مشاعره کې به هغه نو هغه مجلس به روان ښکارېده. هغه ته خپل ټول کلام زبانی یاد و، خو په تحریري شکل کې ورسره هیڅ هم نه و، ځکه چې یو خو هغه ډېر زیات بې پروا و او بله دا چې کم شعرونه به ورته یاد شو نو د هغې د لیکلو چې کم شعرونه به یې ووایي نو د هغې ضرورت به ورته نه و، بس یاد به ورته. او په دغه وجه د هغه نه بیا ډېر زیات شاعري لکه د هغه نه ضایع شوه. د هغه د بې پروایۍ د وجې نه هغه د هغه نه شاعري ضایع شوې وه. بله دا چې د 13 کالو راسې هغه په دواړو سترګو نابینا و او د نظر د ښایست نه داسې محرومه و چې د تیارې او د رڼا فرق یې بیخي نشو کولی. د هغه زوی امان د 14 کالو زلمی و او هغه اگر چې د هغه په غیږ کې لوی شوی و، خو هغه د خپل زوی شکل هم نه ولیدلی. د خپل ښځې مریم بیبي د مرګ نه وروستو هغه د 15 کالو پورې په مشاعرو کې ګډون نه کوه. البته خپل کلام به په امان باندې لیکه او د مشاعرې صدر له به یې لیږه.
هغه کلام به د مشاعرې هغه چې کوم سټیج سیکرټري یا به په خپله اوروه او یا به په بل چا باندې اوروه. خو کوم خوند چې د کوچني استاد په خوله کې و، نو هغه خوند د نور چا په خوله کې چرته کېدی شو. د هغه عمر په دغه وخت چې دی اوس 45 کاله و، خو د بیمارۍ په وجه باندې هغه د 100 کالو بوډا بابا ښکارېده. د هغه ذریعه معاش د شاګردانو او د یارانو دوستانو په خیر خیرات او عشر زکات و. هغه د خړ کلي اوسېدونکی و. د هغه او د کخیري کاکا په منځ کې اگر چې د وینې رشته نه وه، خو د کلي محلت ګاون چم ګاون او د غریبۍ په رشته کې دواړه یو بل ته ډېر نږدې وو. دې نه علاوه د هغې اخلاقي قدرونه هم د نورو په نسبت مشترک وو. که خیري کاکا لکه د هغه په شان هم ډېر خوش طبیعته، خوش اخلاقه او خندرویه انسان و. د دواړو جمالیاتي حس هم قدر مشترک وو او د دواړو ذهنونه او د ژوند د تیرولو انداز هم یو بل ته نږدې وو. که خیري کاکا د غندل، پوردل، جلیل، جمیل، خلیل او ګلپری پلارو. ګلپری د هغه د 5 زامنو نه پس کشرۍ لور وه. هغه نه د کلي خان و، نه ملک و او نه شتمن پښتون و، بلکې یو غریب سړی و. هغه د پیشې په لحاظ رانجې پروش و او خلکو به ورته رانجو والا که خیري کاکا وی. سموده پس ترېنه د رانجو والا ټکې لرې شو او د که خیري کاکا ټکې پې داسې شته شو لکه چې دغه د هغه خپل نوم وي. د هغه خو نه داسې نه ده، د هغه خپل نوم خیر الله و، خو په هره جمله کې به د هغه د که خیري لفظ ویل په دومره بېدریغه انداز سره وو چې دغه د هغه تکیه کلام جوړ شو او هم د دغه تکیه کلام په وجه هغه په که خیري کاکا مشهور شو. د هغه عمر د 50 کالو نه اوړېدلی و، خو د هغه د سر او د ګیر د 100 ویښتو نه نور د هغه ټول ویښته تک تور وو. نری لوړ دنګ وجود، سکڼۍ جوسه، لویه لویه رنګې ګیره، په سر اوړي جمې سپینه سپینه سواتۍ ټوپۍ، د رنجو ډکې تورې سترګې، خندرویه او خوشرویه څهره او په رنجو لړلې شوې تورې ګوتې، تور رنګ جامې، په اوږه ریښمین څادر او په خپو کې زړې پنجهدارې څپلۍ. دغه د که خیري کاکا د پیژنګلو یو څو نښې وي چې په دغې به هغه پیژندی شو. هغه به پې ډېر په اسانه موندی شو او که بیا هم یو اجنبي ته د هغه په موندو کې د څه کړمې پېښېدو امکان کېدی شو، نو تر ټولو لویه نښه یې دا وه چې د هغه یو څنګ ته به د رنجو تور ګوډې زانګېده او بل څنګ ته به یې په کپړه کې د کپړې په ګوتۍ کې په تیلې کې ټیپ ریکارډ زانګېده چې کله به ورته هم موقع په لاس ورغله نو په ناسته ولاړه او روانه به یې د ټیپ ریکارډ په بټنه ګوته کېښوده او د خپلې خوښې لوبې، سندرې او غزلې به یې اورېدې. اگر چې د هغه شمیر نه د کلي په مزدورانو کې کېده او نه د کلي په کسبګرو کې و، خو هغه خپل ځان د کلي په کسبګرو کې شمیره. هغه به زمیندارو له رانجه، کجل او ګلي خار ورکول، ویړیا به وله ورکوله او د هغې په بدل کې به یې ترېنه په غنملو کې د غنمو ګېډې او په مني کې د شولو ګېډې او د دې سره سره د وږو ډکې ټانټې او په جمي کې به یې ترېنه ګوړه وړله او د پوک ګېډې به یې ترېنه وړله. کم کار به چې هغه بهر کوه، هغسې به د هغه ښځې شامتی ترور په کورونو کې کوه. البته د بدن نوعیت یې بدل و. که خیري کاکا چې به کمې ګاڼې یا کم وټ یا کم درمن ته ورغې، نو وړو زړو به او ځوانانو به د که خیري کاکا او که خیري کاکا جګې جوړې کړي او په دغه چغو چغو کې به ترېنه ټول چاپېره شو. چا به ترې رانجه غوښتل، چا به ترې کجل غوښتل او چا به ترېنه ګلي خار غوښتل. هغه به هغوی له د سترګو اچولو دپاره یو سلایه ویړیا ورکوه او شیشه او یا پوڼه یې د هغې به یې پیسې اخیستلې. د هغه 5 واړو زامنو د رنجو کاروبار کوه او د پښتونخوا په ټوله سیمه کې خوار و. د هغه ډېر ښه کار جوړ و، غله دانه ډېره وه،
ټول په بدن باندې په جامه کپړه پټ وو په ګېډه ماړو او ښه رنګ ډنګ یې جوړو. خو چې کله یې زامنو ودونه وکړل نو په کور کې د ښځو جنګونه شروع شو. نتیجه دا شوه چې یو زوی به ترېنه کډه اوچتوله او د خپل سخر خواته به یې وړله. په دې چل کې ترېنه ټول زامن لاړل او هغه په ګڼو زامنو کې یوازې پاتې شو. البته په کور کې ورسره یوه ګلپري پاتې شوه او په هغه وخت کې هغه د 4 کالو په عمر کې وه. چې کله به د هغې مور په کلي کې چېرته مړي ژوندله یا د روغ رنځور تپوس پوښتنې لتلله نو هغه به یې د کوچني استاذ د ښځې مریم بیبي ته په حواله کړه چې په دې پاملرنه کوه. او شامتی ترور به ترې په سانه بانه ووته. څه ورځې پس هغه که خیر بابا د مریم بیبي کاکا د مریم بیبي په وینا د کلي په پرایمري سکول کې داخله کړله. بیا به هغه هره ورځ امان سره یو ځای سکول ته تله او هغه سره به یو ځای راتله واپس هم. هغه سره د هغې زړه داسې لګېدلی و چې بیا به یې د سکول د چوټۍ نه پس هم اکثر کله هغه سره په خپل کور کې او کله د هغوی په کور کې لوبې کولې. هغوی ټول د هغوی په ملګرتیا ډېر خوشحاله وو. د هغوی یو بل سره د تلو راتلو په وجه که خیري کاکا د خپل کور په دیوال کې کړکۍ ولګوله بیا به هغوی د یو بل کره بغیر څه تکلیف او بغیر د سیارې ترحې تلل راتلله او تر ناوخته پورې به یو بل سره لوبې کولې او په دغه لوبو کې به هغوی د یو بل سره جنګ جګړې هم کولې او کله چې به د یو بل نه خفه شو نو دواړه به د یو بل سره کچې ګوتې وجنګولې د کچې دپاره. په امان د هغې د کچې ډېره سر نه پرېوته ځکه چې هغې سره به یې ورانه شو نو بیا به بهر ته ووته او د هلکانو سره به یې لوبې کولې. خو په ګلپري به اثر و ځکه چې هغه به یوازې شوه او په ما زړه به یې بیا یو کسي لوبې کولې. د هغوی دغه خفګان به د ډېر لږ ساعت دپاره و. هغې به وړ ځان پړ کړ. د کړکۍ په نیمه کې به کېناستله هغه ته به یې کتل او مټه ګوته به یې ورته نیولې وه. هغه به پې ځان ناغرضه کړ او ډېره شیبه به یې په انتظار کې وساتله. خو چې کله به پې د هغه زړه وسوځېده نو هغه به هم بیا ورغې او مټه ګوته به یې ورته ونیوله. دواړه به یو بل ته نږدې شو او مټې ګوتې به یې د یو بل سره وجنګولې او بیا به یې د یو بل سره لوبې شروع کړې. د هغوی دا لوبې او جنګ جګړې او مشغولتیا هم دغسې روانه او دوامداره وه. د وخت د رفتار سره هغوی دواړه هم لویېدله او د هغوی ذهنونه هم پخېدله. د جنگ جګړې کلکې او ستغې خبرې په تاسو او ستاسو کې بدلې شوې. د کلکو او برندو سترګو کاته د شرم او حیا په نیمکخو سترګو په کتو کې بدل شو او د زړه پټې خبرې په اشارو او کنایو کې بدلې شوې. د انګریزي، اردو، ریاضي او نورو تعلیمي سرګرمو مقابلې به کېدې. خو په دغه مقابلو کې به ګلپري اکثر رستو پاتې کېده ځکه چې هغه په عمر او په تعلیم کې په دواړو کې د هغه نه رستو وه. د هغوی د رفاقت په دغه 11 کالو کې لوی انقلاب راغلی و چې د هغې اثر په دواړو شوی و. یو خوا د امان مور مړه شوه او بل خوا د ګلپري مور مړه شوه او پلار یې په یوې اوږده او لاعلاجه بیمارۍ پرېوته. د هغې وروڼه به کله کله د پلار تپوس له راتلله او هغې له به یې د هغه په باره کې د هغه د بیمارۍ د هغه د علاج او د هغه د صفایي او سترایۍ مشورې ورکولې. خو په خپله یې نه چېرته د هغه د ډاکټر د بوتلو کوشش کړی و او نه یې ورله چېرته د خوراک دپاره څه د پیرزوینې خاص څیز راوړی و او نه یې ورته چېرته د بالښت د لاندې له 20 روپۍ کېښودې بلکې د هغوی اولاد به د هغه د بالښت د لاندې پرتې هغه پیسې راغستلې او په خپلو جیبونو کې به یې اچولې کومو چې به د چم ګاوڼ ښځو او سړو د هغه د بالښت د لاندې د صدقې په توګه کېښودې. ګلپري به د هغه دارو درمل هم کوله او د هغه صفایي سترایي به یې هم کوله. د هغه د پوښتنې دپاره د تلونکو راتلونکو خلکو د تلونکو راتلونکو
کو خلکو د چایو او شربت غم به یې هم کوه او سکول ته به هم تله راتله. اوس هغه لسم جومات ته رسېدلې وه او سالانه امتحان ته یې شپږ اووه میاشتې پاتې وې. د پلار د بیمارۍ او د رونو د ناراضګۍ په وجه هغې څو ځله د تعلیم د پرېښودو اراده وکړه او هر ځل به د هغې میسانو او پرنسپل هغه منې کوله او اخر یې په دې قایله کړله چې په سبق پرېښودو کې تاوان دی. تاوان داسې چې یو خوا خو به هغه د سبق نه هم محرومه پاتې شي او بل طرف ته به د هغه مراعاتو نه هم محرومه شي کوم به چې هغې ته د هغې د سکول لخوا هغې ته میلاوېدل. د هغې داخله وړیا وه، د هغې ماهانه تدریسي فیس نه و، د هغې د سکول یونیفارم د هغې د پرنسپلې د طرفه و، د هغې کتابونه سرکاري وو او بله دا چې د صوبایي لخوا به ورته هره میاشت 200 روپۍ ورکړې کېدې. د دې نه علاوه ورته 2000 روپۍ د پرنسپلې په حکم د عشر زکات د پړ نه میلاوېدې د میاشتې او د دې نه علاوه ورله په دغه ټولو میسانو په تنها کې څه ناڅه پیسې هم به ورکولې او خپل رانجه کجل او ګلیخار به یې هم خرڅول، هغه به یې هم اخیستل. بیا د پرنسپلې په اجازت سره نور د منیارۍ سامان هم خرڅور. دغه ټول مراعات په هغې ته د سکول په وجه میلاوېده او که چېرې هغې سبق پرېښی وي نو دغه هر څه به ترې نه تلي وو. امان 12 جومات پاس کړی و، د نوکرۍ په تلاش کې و. هغه هم دا غوښتل چې د هغې غوندې د هغه هم دا سیالي پوره شي. ګلپري ویل چې یاره زمام دغه امان خو د نوکرۍ دپاره ګرځېده، تلاش یې کوه، 12 یې پاس کړی و، خو ګلپري دا غوښتل چې زمام دا سیالي پوره شي او زم 10 پاس کم او د هغې نه پس ماته هم څه نوکري میلاو شي او یا چې زم 12 کوم نوکري راته میلاو شي. وخت تیریده او د جون غونډارې راغړېده. د که خیري کاکا صحت ورځ په ورځ په خرابېدو، بیماري به یې هم دم په دم زیاتېدله. ګلپري سره د خپل ځان نه زیات د خپل پلار د بیمارۍ غم و، ځکه چې د هغې په زړه کې به کله کله دا خبره تیرېدله چې د پلار د مرګ نه پس به بیا زما څه حال وي او د چا په در کې به لوغړېږم. بله دا چې د هغې درونو په اغیړلو خبرو به هغه په زړه کې دننه سوځېدله. هغوی څو ځله یو بل ته دا اورونه کړې وه چې هغه د مور او پلار د مال د پنګې په ډیری ناسته ده، بس د پلار د ژوند د پورې د مزې کوي. د دې سترګې باله وغړېږي چې زموږ د پلار سترګې پټې شي. چې څومره هغوی د هغه ساګانې شمیرلې دومره د هغه په ساګانو کې نوې نوې اضافې کېدلې. په هغه ورځ هغه سمه ډیره خوشحاله وه. په کومه ورځ چې د هغې د سکول د 10 جومات نتیجه ووته او هغې خپل سکول په امتیازي نمبر وټاپ کړ، هغه د ډیره خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېده او خپې د ډیره خوشحالۍ نه په ځمکه نه لګېدې. د سکول د پرنسپلې او میسانې لخوا هغې ته د ګلونو څېرې واچولې شوې او هغې ته ډیره ډاډګیرنه د هغې لخوا میلاو شوه. هغې غوښتله چې دغه څېرې زه ټولې د خپل پلار په غاړه کې واچوم او زه دا خپله ټوله خوشحالي د هغه په خوشحالو قربان کړم. په دې خیال چې هغه خپل کور ته راغله او خپل پلار ته یې وکتل نو دومره جذباتي شوه چې د څېرو په ځای هغه په خپله په هغه ور وغوړېده او بیا هغه ټولې څېرې د هغه په سینه کېښودې. هغې لا په جذباتي انداز هغه له د خپلې کامیابۍ زیری ورکوه چې په دې کې د کور د کوڅې دروازه په زوره وډبېده. هغه په دې غرض د خوشحالۍ د کوڅې دروازې ته روانه شوه چې کېدی شي چې د هغې د پاس کېدو د خوشحالۍ دپاره د هغې څوک سهیلی ملګري راغلی وي. خو چې دروازې ته ورسېده او د دروازه یې کولاو کړه نو هغه د هغې سهیلی نه وه بلکې د شاهنواز خان ناظر موسم خان و. د هغه په لیدو د هغې د خوشحالۍ اوښکې وچې شوې او د هغه په خبره د هغې بڼه مړاوې او رنګ یې تغییر شو. دا خبره هغه مخکې هم د دې نه څو ځله هغې ته کړې وه خو نن د هغه د خبرې نوعیت بدل و.
هغې ته داسې محسوسه شوه لکه چې د هغې د خپو د لاندې ځمکه وتښتېده او هغه په هغه ځمکه کې ور دننه شوه. او که هغې د درشل سهاره نه وي اغستې او خپل ځان یې په درشله پورې نه و کلک کړی، نو کیدی شي چې هغه په ځمکه راغورځېدلې وي. هغه په درنو او مړو قدمونو د دروازې نه واپس شوه او د غولې په یو ګوټ کې حیرانه ودرېده او د کور هر یو څیز ته یې په ډکو ډکو سترګو کتل. د هغې دغه ډکې سترګې تر ډېر وخته پورې ډکې وي، خو د نوې قیامت د راتلو په وجه د هغې په مخ راماتې شوې. هغې دیوال ته ډډه ووهله او په چغو چغو یې وجړله. د معمول مطابق نن بیا هغه راغله، خو د نور کله په نسبت دومره غلې او خاموشه کېناسته چې د هغې په راتلو او په ناسته د هغې پوهه نه شو. یوه شیبه پس چې امان ته د هغې د راتلو احساس هغه ته وشو، امان ته نو هغې ته یې په سوالیه نظر وکتله او ویې ویل ورته، ته کله راغلې ګلپري؟ د هغه د زړه ساتلو دپاره په لباسي موسکا یې هغه ته وکتل او غلی غوندې وویل، اوس یوه شیبه مخکې. د هغې د موسکا په بدل کې امان هم موسکی شو. ویې ویل، مونږ خواړو ستا په راتلو پوه نه شو. هغې د هغه نه مخ واړوه او د کوټې ګوټونو ته او چت ته یې په داسې انداز کتله لکه چې هغه دې کوټې ته په ړومبي ځل راغلی وي او د دې جایزه اخلي. په دغه کتو کې هغه ته په لاپروایۍ وویل، ما هم دا غوښتل چې زما په راتلو دا خپسه مضطربه نه شي. زه ستاسو د سکوت په لمحو کې دیوال جوړېدل نه غواړم. زه صرف ستاسو سلام له او تاسو نه د رخصت اخیستو دپاره راغلی یم. کیدای شي چې بیا زمونږ ملاقات ونه شي. امان هغې له څه جواب ورکول غواړي، خو کوچنی استاذ د هغه نه مخکې شو. د یرو ډک لاس په بل لاس یې وڅنډه، بیا په خپله سپینه خوره وره ږیره باندې لاس راکاږه او هغې ته یې وویل، ګلپري بچې تاسو کله دی؟ ګلپري وویل ورته، استاد جي کډه مې تړلې ده، بابا ته مې صفا جامې اغوستې دي، کور مې هم جارو کړی دی، خو د روڼو د راتلو په انتظار کې ناسته یم. چې هغوی راشي نو بس انشاءالله روانېږو به. کوچنی استاد او پلار دې څنګه دی تپوس یې ترې وکړه، کېناستې پاسېدی شي؟ ګلپري وویل، نه استاد جي، هغه غریب خو لکه د لاش په کټ کې پروت دی، کېناستې پاسېدی نه شي. که هغه د ګرځېدو جوګه وي نو ما به ډېر مخکې د دې کور نه کډوړې وه. هغه یوه شیبه چپ وي، بیا امان ته وګوري او ګلپري نه تپوس وکړي. امان د ګلپري نه تپوس وکړي، ستاسو چېرته پروګرام دی د تلو؟ ګلپري د امان نه تپوس وکړه، ستاسو چېرته د تلو پروګرام دی؟ امان هم یوه شیبه چپ وي، ورته وایي مونږ هم روان یو، خو دا پته نه لګي، دا خبره نه ده معلومه چې چېرته به ځو. ګلپري، تاسو خو کډه نه ده تړلې، زه دله کډه راټوله کړم، امداد وکړم. امان وویل، زمونږ څه کډه ده، دغه زاړه خمان، زړې چترې میترې، زاړه شلېدلې کټونه یو دوه، دغه زوړ کیندړان اسباب، دا به چېرته ګرځو؟ یوه وړه غوټه مې تیاره کړې ده، په یو لاس به هغه ونیسم او په بل لاس به بابا ونیسم او بس د کور نه به وځو. ګلپري یو سوړ سویلې وکړه، ووایي، امانه دا هغه کورونه دي چې مونږ به پې نازېدو. امانه که تا ته یاد شي نو چې مونږ واړو او دواړو به په خپلو کې یو بل سره جګړه وکړه، نو تا به زه په خپل کور کې نه پرېښودم او ما به ته د خپل کور نه په دیکو دیکو وویستې. مونږ ته څه پته وه چې دا پردي کورونه دي او مونږ په پردو کورونو نازېږو، خو هله راته پته ولګېده چې جواب راته راکړی شو. زمونږ د تلو نه پس به دا دواړه کورونه ورانېږي او په دې بنیادونو به لویه بنګله جوړېږي. هی ربا، په دې دومره ډېره دنیا کې زمونږ د سر سوري هم نشته. مونږ په کومه خوله دې دنیا ته خپله دنیا ووایو؟ هغه په سوالیه نظر امان ته ګوري. امان د هغې نه سترګې اړوي، په نغري کې د ډکې لوګي ته ګوته نیسي او وایي، ګلپري، زمونږ حال او زمونږ مثال د دې ډکې په شان دی. د ده د سر نه لوګي خېږي او د سترګو نه یې اوښکې ځي. لوګي برخېږي او اوښکې یې لاندې پیرو کې پرېوځي. زمونږ
ارمانونه دا سویلو په اوږو زمونږ د سلګو په دیکو د اسمانونو په وسعتونو کې لیپلې ګرځي، خو چې منزل ته ونه رسي نو زمونږ سویلي د هوا سره هوا شي او زمونږ اوښکې د خاورو سره خاورې شي او زمونږ امیدونه د آخرت د نعمتونو په تمه د آخرت لوی لارې ته سترګې په لار شي. هم په دې کې زمونږ وجودونه ختم شي او خاورو سره خاورې شي او هېڅ پاتې نه شي. لږ ساعت خاموشي شوه او د خاموشۍ نه پس بیا امان وایي. ګلپري شاهنواز خان ځکه خاندي چې د هغه پلار خاندي او د هغه پلار ځکه خانو چې د هغه پلار خانو او دغسې ورپسې ځه. او مونږ ځکه بې کوره یو چې زمونږ پلاران بې کوره وو او زمونږ پلاران ځکه بې کوره وو چې د هغوی پلاران بې کوره وو. دغسې ورپسې ځه. خو دا کم معاشي نظام چې زمونږ په دې دنیا کې چلیږي نو دا خدایي تقسیم نه دی، بلکې دا د ظالم طبقې معاشي نظام دی. بیا د نور په پلوشو کې بیا هغه ضرور ته ګوري او وایي ګلپري د نور په پلوشو کې دې ضرور ته وګوره، لکه څنګه چې په دې پلوشو کې دا ذرې بې قراره دي، دغسې په دې دنیا کې خواران، غریبانان او بې حیثیت خلک هم بې قراره دي. خو لکه څنګه چې دا یو موټی ذرې بې حیثیته ذرې یو موټی شو د اټم بم په شکل کې خپل ځان په خلکو تقسیم کړ، دغه شان خوارانو، غریبانانو او بې حیثیته خلکو له هم پکار دي چې یو موټی شي او په دنیا کې خپل ځان په خلکو تسلیم کړي. معلومه نه ده چې هغه به مخکې نور څه وي چې په دې کې ناڅاپه د دواړو کورونو ورونه په زوره وډبېدل او چغې هم راغلې. زر کوې کورونه خالی کړئ چې مونږ کار شروع کړو. ګلپري او امان دواړه یو بل ته په مایوسه نظرونو ګوري. ګلپري وایي داسې معلومیږي چې د شاهنواز خان سړي راغله. ګلپري امان ته وایي داسې معلومیږي چې د شاهنواز خان سړي راغله. زه د نظمه هسې نه چې کډه راته بهر وغورځوي. ستاسو نه رخصت غواړم، خو د استاد جنه د اخیري پیرزوینې په توګه یو څو شعرونه اورېدل غواړم. ګلپري: استاد جي رشاد. کوچني استادو ویل ګلپري بچي زما ټول شعرونه خو تا اورېدلي دي، خو په دې نازکه موقع چې مونږ د یو بل نه بېلېدونکي یو او د خپل ژوند نه مایوسه یو، نو په تلو کې به صرف دومره ووایم چې ای د سپرلي باده په ما مه لګه، ای د سپرلي باده په ما مه لګه، ته یې د ژوند زیرې زه بیزار د ژوند، زه لکه حباب یم د اوبو په سر، زه لکه حباب یم د اوبو په سر، هېڅ مې په ځان نشي اعتبار د ژوند. په دې کې بیا دواړه دروازې وډبېږي او د چغو والیم هم تیز شي. ګلپري پاسې او کوچني استاد ته وایي استاد جي وخت نشته، ما له اجازت راکه، که ژوند وي نو بیا به هغه خپله خبره پوره نه کړي شي او په چغو په جړا شي. په دغه جړا کې هغه د کوچني استاد تندې او لاسونه ښکلوي او په جړا کې رخصت اخلي. امان هغې سره د کوټې نه بهر وځي، دواړه په غولي کې ودرېږي او یو بل ته په غټو ګوري، لکه چې د یو بل په سترګو کې خپلو عکسونو ته ګوري. په دغه کتو کې د هغوی د سترګو نه د هغوی په مخونو لړې اوښکې روانې وي. د هغوی د اوښکو نه داسې معلومیږي لکه چې د هغوی په سترګو کې د هغوی تصویرونه جاړي او دغه تصویرونو له د تسلی ورکولو دپاره دواړه د یو بل سترګې ښکلوي. په تلو کې ګلپري خپلې اوښکې وچې کړي او مسکی شي او په مسکو شونډو هغه ته وایي امان هم د هغه خدای په امان هغه ته وایي امان هم خپلې اوښکې وچې کړي او هغې ته د خدای په امان وایي. ګلپري چې د هغه نه روانه شي او په کړکۍ خپل کور ته واوړي نو د هغې د شونډو نه یو زړه پورې اواز د هغه غوږ ته راشي د یوې ټپې په شکل کې، او هغه ټپه دا ده چې اشنا د لارې نه هېرېږي، اشنا د لارې نه هېرېږي، زه به د عمر اشنا څنګه هېرومه. په دې کې په درېیم ځل ډېر په تیزو سره وروډبېږي.
هغه کوټې ته منډه کی، په یو لاس کې غوټه ونیسي او په بل لاس پلار له سهاره ورکوي. هغه د لاس نه ونیسي او په ورو قدمونو د کور نه روانېږي چې د غولي منځ ته ورسي نو هلته خپه نیولي شي. په مظلومو سترګو کور ته په مایوسه نظر وګوري، خو ډېر زر ترېنه مخ واړوي او مخکې روان شي. د هغوی د وتو سره د شاهنواز خان سړي کور ته ورننوځي، کډه ورله د کور نه وباسي او بهر یې ډب ډېرې وغورځوي، کېږدي ولا. چې د کوچني کاکا د کور کډه یې بهر کړه نو بیا د کخیري کاکا کور ته ورغلله. د شاهنواز خان سړي دومره بد نه و لکه څومره چې د نه ګلپري یریده. د محسن خان په نگرانۍ کې هغوی نه صرف د کډې په ایستو کې د هغې سره امداد وکړ، بلکې د هغې د پلار کخیري کاکا په وړو کې هم د هغې سره پوره تعاون وکړ. چې کله د هغوی د کورونو کډې بهر شوې نو دیوالونه او د کوټو چتونه په ټیکټرو او شاولو باندې وغورځولی شو. د کوټو نه تیرونه، برګې او ورونه وویستلی شو، یو خوا ته کېښودی شو او بیا د لوړو جوړو اوارې شروع شو. ګلپري او کخیري کاکا د خپل په مظلومو سترګو د خپل کور او د کوچني کاکا د ودانۍ د ورانولو تماشه کوله. د سهار نه غرمه شوه، د غرمې نه ماسپښین شو، د ماسپښین نه مازدیګر شو، خو د کخیري کاکا تپوس پوښتنې له د هغه په 5 زامنو کې هیڅ څوک هم رانغلله. نور په غرغره و چې د شاهنواز خان سړو خپل کار ختم کو روان شو. دواړه کورونه داسې ډاګه ډګلی شو لکه چې اډو دغلته آبادي نه وه. د کار ختمېدو نه پس محسن خان د هغې خوا له ورغی او پوښتنه یې ترې وکړه، ګلپري ستا غرونه خو رانغلل، څه به کېږي اوس؟ ګلپري هغه ته په برندو سترګو وکتل او په ستغه لهجه وورته وویل، ستا کار وشو، زما نه بېغمه شه، څه چې کېږي نو ما سره او زما پلار سره به کېږي. محسن خان وویل څنګه بېغمه شمه، شپه را روانه ده، ته ځوانه جانه یې، تا ته د تحفظ ضرورت دی او پلار دې مریض دی، بابا ته دې د آرام ضرورت دی. که زمونږ کور ته تلل غواړې نو چې په سړو ستاسو کډه پورته کړم او خپل کور ته یې یوسم. ګلپري نه کاکاجي، ستا ډېره مهرباني، ما په خپل حال پرېږده، زه ورځه، د الله په امان. د هغې په جواب هغه د قهره تک سور شو، د اوږې نه څادر کوز کړي، سڼ وله ورکړي او په روانه کې بیا څادر په اوږه کېږدي. د کوچني کاکا او د کخیري کاکا د کورونو نه د هغوی د کډو په ایستو باندې او د کورونو په ورانېدو د خانانو د کورنۍ نه علاوه نور ټول خلک خپه وو. قدرمنو، بالکل دغه د ناول اولنۍ برخه وه چې ما تاسو سره شریکه کړه او تاسو به انشاءالله چې دغه ناول زما سره باور مې دی چې اورئ او په دغه ناول کې یقینا ډېر خوند دی پکې، وخت په وخت پکې کردارونه هم زیاتېږي او د دغه ناول کیسه مخ په وړاندې چې څومره ځي نو دومره خوږېږي او په یو ډېر عجیبه ځای باندې دا ناول ما پرېښود پاتې شو، نوره مې نه شو راغستی، ځکه چې مونږ په پروګرام کې ستاسو رایه هم اخلو. نن چې زمونږ سره کم ملګري د ټلیفون په لیکه راځي او خبرې کوي نو بالکل ما سره دا خبره شریکه کړه چې دا ناول کوم خلکو اورېدلی دی او کوم نه ده اورېدلی. که کوم خلکو اورېدلی وي نو بالکل هغې به په خوله لاس ږدي، خاموشه به خپلې خبرې ساتي، بل څوک به د دغه رازونو نه خبروي چې په دې کې څه کېږي، او چې چا نه وي اورېدلی نو بس د هغې لپاره نوی دی. قدرمنو، زه ګورم د ټلیفون لیکې طرف ته ځمه چې زمونږ سره په 5254 اولنی ملګري څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زه مازلي ته په خیرالي وایم، مازلي او بډبیره مونږ ته یاد دي او په خیرالي درته وایم. خوشحاله اوسه شاهد لاله، ته په خیرالي ستړی مه شې، ښه صحت دې ښه دی؟ ډېره مننه، د ریډیو اواز لږ په مزه کوه. ښه جي، یو نن به صبر کې او که نه ته چې کله په ریډیو راځې نو ته کوشش کوه چې مخکې نه اواز په مزه کوه. یاره زما په ریډیو کې لږ پر راغلی شاهد لاله. ښه شاهد لاله ناول خو ما واورېدو، مخکې ما دا نه اورېدلی که نه؟ صحیح ده. نو زه په خوله لاس نه کوي کړی بس او ته خپلې خبرې تا ته څه معلومات نشته چې مخکې به څه کېږي. ته ما ته دا ووایه چې ناول څنګه دی، په ناول کې کردارونه څنګه ښکاري؟
ناول کې خو والله خپم کما د خبرې په ډېرې زیاتې وي کنه بالکل. او زمونږ د معاشرې د غریبي طبقه عکاسي کوي. دا غریب طبقه چې کاتیم کوي ګل او دا ټول ناول په ګلبري باندې خسته وي. په دې ناول کې مخکې نورم دا ډېر ښکلي کېږي. د دې کردارونه به ته وګورې ان شاء الله. زه خو دغه دوه خبرو ته ډېر سخت پکې خبر شوم کنه چې دا کخيري کاکا چې کوم دې بچو د لاس واخیست او یوازې پرې خو او ما ته په دغه وخت کې یو شعر هم را یاد شو چې پلار چې بچو یوازې پرېښود نو دا یې ویل د خپل وجود د اندامونو جواري مې وکړه. بالکل. او بیا ګوره ګلبري ته تو ګوره په د خپل مجبورو د وجې هغه تعلیم هم پرې خو مثال نه پرې دی په سکول کې چې کوم دی خپل بنجاري توب هم شروع کړي او خپل سبق هم جاري ساتي. ټیک. نو ورکه لار ناول عمر ډېر خوند هم دی واغې نور په دبل کې په انتظار به یو کنه ان شاء الله ان شاء الله. وې د ظلم په غر دی په مخ پور خنه دی. د ظلم په غر دی په مخ پور خنه دی په ځل بیمار مال زور خنه دی. او کې نور زړه نه راځي. او کې د نور زړه ته نه راترومي د سمندر په منځ کې کور خنه دی. عجیب زما غونډه مایندې پیار. عجیب زما غونډه مایندې پیار دا یو انداز خدای نور خنه دی. دا په ماحول کې خاموشي خوروي. دا په ماحول کې خاموشي خوروي ډېر تیاریږم دا شور خنه دی. ډېر خدي. او زما په دد ما سره سمجاړي. دا یو عادت زما د مور خنه دی ډېر خدي. دا الله په امان مازلی په ډېر یاد ساتي. مننه کور دی ودان. مازلی د بډبیر نه زموږ سره راغی. د اقبال مومند د غزل شعرونه یې راته وویل. او بل ملګري ګورم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خورجانې عظما ده زموږ سره که نه؟ جی عظما په پروګرام کې په خیرالي ویم درته. ډېره مننه. تاسو ته ستړي مشیا. عظما پروګرام کې د را سره د ناول برخه واورېده؟ بالکل مې واورېده خو زمانه به تپوس نه کې. ما ته پته ده دا به ته اورېدلي که نه؟ جی همدغسې. صحیح خبره ده. خو بس ته بس ځان سره چې دی نو د دغه ناول رازونه به چاته نه وایې. دا به زه ځکه ساتم که نه چې سسپنس خرابېږي. سسپنس بیا دی کې ډېر زیات دی او دا بیا خرابېږي. تېر شوی ناول هم یقینا چې ډېر ښکلی خو دا ناول وروسته سړی جړوي. جی جی اوږد دی بېشکه. او نه خیر دی دا خلک ستړي کوونکی نه دی. زم کوشش کوم چې راټول یې کړم. ما ترې نه ډېر راواغسته که نه چې زر خو بیا زه که ډېر کوشش هم وکړم نو بیا هم دومره ډېر زر نه ختمېږي. نه خیر لکه ما وویې که نه ستړي کوونکی ناول نه دی. واه ګپ ورسره نه لګو چې صحیح یې وایو نو بیا به هم تقریبا چې 15-16 په کیسټونو کې ختمېږي. جی جی له دې نه به زیات کېدای شي چې شي. بس زه به یو وړوکی غوندې نظم شریک کړم. د چا نظم به وي؟ د ارواحات خوږلن باچا. شریک که راځه. وی د نظم عنوان دی د پښتون واده. شریک که. جرګړی مې د ابۍ او د دادا شوه. جرګړی مې د ابۍ او د دادا شوه. ګونګوسۍ مې د خورۍ او د لالا شوه. زه هېڅ نه خبر نه شوم ابۍ لاره. د دې لر کلي په بر کنډو پناه شوه. موږ یو بل ښځو په خوب لیدلي نه وو. جرګه مارو جرګه وکړه له زما شوه. او د ګمان سترګې مې هم لکه ړندې وې چې په سره ډولۍ کې راغله نو اشنا شوه. څه ملا شو څه د خویندو میندو زور شو. فریضه مې د نکاح داسې ادا شوه. او چې قصه د خپل واده مې ورته وکړه د مغرب شین چغه ټق ټق په خندا شوه. ډېر ښه دي. ډېره مننه. ډېره مهرباني. کور دی ودان کور دی ودان. دغه و زمونږ سره زمونږ خورکۍ عظما چې لکه د نور کله په شانې ناول اورېدلی و او ښه ښکلی نظم یې هم را سره شریک کړ. ډېره مننه ورته وایم. او زه کوشش کوم چې ځان سره بل ملګري هم واخلم. بل ملګري به را سره څوک وي 5254 143. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی څوک خبرې کوي د چېرته نه؟ زه مسعود خلیل خبرې کوم ناصر باغ روډ باندې ځم. په پروګرام کې په خیرالي ویم درته. الله دې خوشحاله لري. جی بس ملاوو خو اکثر ملاویږي نو بس خاموش وګړي دا ان شاء الله چې ملو شو نو چې سمجھدار یو پروګرام دې په څوک سره وګړي. ښه دي. ښه صحیح ما دې شعر به سره راکوم رحمان بابا وایا. کار د ګلو پرستي نه شي
او عزمه کړه د بل سړي په لار کې څنګه چې په خپل په دی صحیح ده مننه مهرباني قدرمنو دغه درمان بابا ګیرونه دی خو لک ټکی وای خیر د رادیو لک په مزه کا خبره کول غواړي په مزه کا السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبره کوي زه یونس خبره کوم صاحب بڑا بیر نه یونس افریدی یونس افریدی په پروګرام کې په خیرالی درته وایم الله دې ګلی ګلزار شاید صاحب ولا چې آر پروګرام دې ډېر په خاموشه سره واورم کنه و د کومه کیسه چې تارا نیولې وا جی جی دې خو زه دومره غاکړم کنه متاثر کړم چې ما وی چې بس چې ختميږي ناړو نه دا وګده د کنه سره په هر پروګرام کې اور هم د دیش په باندې به د دې نه بیا شروع کوم دا په کومه کې ختم شو ان شاء الله والا دې بسراتا ګولي ګلزار او خوشحال ساته کنه امين او چې مددا سے خسته کیسه وغیرہ وړي او بس نور شاعر مېر خونه او نه شاعري قوا اورم ډېر په شوق وستا پروګرام کو دومره خاموشه سره واورم کنه او ما چې ځانن ټرای وکړه ګوره کلمبر ولګي دونو نه دغه دی ولګي دا کنه ګوره په مهنت خو سړی الله دې ګولي ګلزار او خوشاله الله دې امر ډېر کچې پروګرامونه را متراوړي او په مخه دې ګولونه شاه او السلام علیکم وعلیکم السلام مننه کور دی ودان او مونږ هم خوشاله شو چې تاسو نمبر نه لګي او لګي نو بیا مونږ ته هم دعاګانې ملو چې تاسو له خوا السلام علیکم وعلیکم السلام څه خیر جوړی شکر الحمدلله جی زو خبره کوي د چرته نه یونس خبره کوم د جمرود نه یونس د سمې بډه بیرن نه یونس ورپسې د جمرود نه نن خو یونسان را روان دي په پروګرام کې په خیرالی درته وایم خیر څه الله خوشاله کا څنګه پروګرام دی وری در سره او مې ورته د پیلا ناول مې ورته او زما په خیال چې دواړه را سره یونسانه پری دی رال کنه او ها ماشاءالله ډېر خوند دی وکړه پروګرام په حواله بس ویل غواړي ډېر خپل روان دي پروګرام شامل ناول برخه دی وری دا او صحیح خپل ټیک تا زمانه او وزیر دی ولګي دا کور دی ودان او الله دې خوشاله ساته قدرمنو بالکل مونږ هم دغه وایو چې کوم ملګری زموږ سره راځي او مونږ ته خپل موجودګي احساس راکړي السلام علیکم وعلیکم السلام شیر څنګه یې شکر الحمدلله سو خبره کوي خپل پیجنګلیو کې راځه خبره کوم ملکان په ناول خو دې بهترین ناول او وخت لګي کنه خجی څونه زیات شي نو دونه وکمي خجی دا یو شی و چې هغه د هیرونو دغه ته پوښتنه کوي سره دا بابا کنه واو دا یو شی چې کران شي الکوي او نه بیا دا غوزل دل بجو شو ګلزار نه بالکل د بنګو دي خړو په دغه شول دا بنګو جیوانه په کار نه زمانه چې د کم باغ مالیارونو کې باغ له خزان شته د بخار نه بالکل خبره دا ده چې د مور پلار عزت کول او داسې د کورو په اخري عمر کې هغوی تېښته دا د دنیا هم جرم دی د آخرت هم جرم دی مونږ دې په خدای صحیح خبره ده زه به یو شعر مننه کور دی ودان زه به یو شعر وایم چې زه جنت له د تندي په محراب څه کړم سر د مور په خپو کې کېږدم جنتي شم دا رښتیا خبره ده د مور بلر خدمت په دې جنت ملاويږي السلام علیکم وعلیکم السلام شاید څه خیر ٹھیک ٹھاک شکر الحمدلله سو خبره کوي جی आवाज مرادی جی سو خبره کوي زه شاهد صاحب سیف الله خبره کوم د باډې نه سیف الله ورو په پروګرام کې په خیرالی وې مدرته الله دې خوشاله کا شاهد پروګرام دی وری در سره یاره شاهد صاحب پروګرام مې وره دوه ډیر خوندونه او مازیم ته واخست او داخلو یې او الله دې ډیر عمر درکې چې دا څه خسته نه ولې مونږ لا راوړي مننه الله دې خوشاله کا قدرمن شي او بس دا کې خو لکه ټیم لګي کنه لکه 15 14 کسته خو به دا چلیږي کنه بالکل به چلیږي بالکل ولکه ډیر خوند یې راوړو دا یو ناول چې کم دی ویل شو کنه ما خو ووردو او نو ډیره مزه یې وکړه بس دا چې یو څوک وری بل بخا مخاوري چې رانوان کې بس کیږي مزه خو په د نورو هغه کې راوړي واو څومره وخت یې دومره د خولي کیږي دومره چې الله دې خوشاله کا والله دې عمر ډیر درکې مننه سره زمونږه بس دا چې خسته ناول شاهد صاحب چې هغه کېږي نو سړی و سره هغه ماګي برابر یو
صحیح ان شاء الله مننه کور دی ودان کترمنو بالکل دغه ستاسو مینا ستاسو حوصله افزایی دا مونږ نور هم چمتو کوي حوصوي مو چې ان شاء الله د دینم خبر پروګرام او خنا ول السلام علیکم وعلیکم السلام شاید څه په خیر ای پروګرام کې ستړی مشي مننه ته په خیر علي جنداد بچا په ډیره مده پس مې د आवाज اورید چرته ورکه په خیر علي درته وایم والله خو نو بدرنګ وس والله و چرته وچی ګرمي ونه او بس ګرمه کې خو بس تاسو خلار شي خو بس مونږ هم د ګرمه کې په خبر تفریخ یو لا بس رښتیا خبره داوګه مړی را سخته ګرمي اوس نن هم ډیره کافي و پرونه مو نور خیر دی الله دې خوشاله ک جنداد بچا تاسو خو پروګرام دی اورید را سره ان شاء الله ټول نو اورید بس دا زه خو تر تړوندې کې خامخا ټلیفون کوم وړوندې ناول کې سو ډیر پروګرامونو کې غیر حاضر وینم چې چرته تللی دی لکه چې ولا اوریدم خو بس مړه پردیسی و مسافرین و مزبردي زین او نور خیر دی صحیح مننه الله دې خوشاله ک مونږ خو په دې وجه په خبر نه پرېږدو ک په خبر نه لاړو نو بس بیا به دا ملګری دا خلک بچیدونه د پروګرامونو نه محروم شي نو بس ګرمیم په خبر کې تیر کو په باقي چې سره مې خبرې کړې هغه موږ هم تخصیصي ما زه تاسو هم تخصیص کړم نور خیر دی شکر الحمدلله الله دې مو بدرنګ وړي خستانه اول دی وړو پړم دي ناول کې بس چې دغه څومره د خپګان ټکی راځي کنه نو خوان کوي ځکه چې نن ډېر خسته خوان وکړو خاطم کو خو دې شته چې صحیح او نو جاوید دې موري او محمد اسحاق دې موري مدای الله سلامونه وایا مننه ټول ته تمامي نو سلام هم وایا ښه الله دې مو بدرنګ او خوشاله مننه الله دې خوشاله کا مننه مهرباني مننه قدرمنو بالکل جانداد بچا هم راغی د خپل ټلیفون په لیک را سره راغی او زما په خیال چې د نورو ملګرو د اغستو گنجائش پنوي وخت برابر دی کنه نور حکیم صاحب ځکه چې وخت پوره دی او د دې نه پس به بیا زمونږ د کلی ټانګې به بیا نه ملاویږي نو مونږ به ومځو قدرمنو بالکل تر دې وخته پورې د مونږ او ستاسو ناستې او کوم ملګرو چې پروګرام واورېد د فیسبوک د لارې چې کوم ملګرو واورېد د هغې هم ډېره زیاته مننه کوم کوم ملګرو چې واورېد د ټلیفون د لارې مونږ سره شرکت وکړو نو هغې ته هم ډېره زیاته مننه وایم د کوم ملګرو نمبر چې ملاو نه شو چا چې کوشش وکړو د هغې نمبر ملاو نه شو خبرې ونه شوې د هغې نه ډېره بخښنه غواړم امید ورکوم چې انشاءالله دغه ژوند کې په یو کې ملاو نه شي په بل کې به ملاویږي راتلونکي کې به انشاءالله زمونږ او ستاسو خبره د یو بل سره وشي نو هغې ته هم وایم چې حوصله به نه بیلی او کوم ملګرو چې مونږ سره دغه یو ساعت تیر کړه د یوه ګنټه زمونږ پروګرام یې واورېده خو مونږ سره د ټلیفون په لیکه شریک نه شو خپل ریسیور یې راوانغسته نو د هغه ملګرو د ټولو نه زیاته مننه کوم ځکه چې دغه بې غرضه او بې لالچه ملګري دي نو د ټولو ملګرو مننه کوم او اجازت غواړم تر بل پروګرام پورې انشاءالله بیا به په دې شپه راځم د ناول د یو بل دویم کې سره د هغه وخته پورې مال اجازت راکې هر چرته چې شپه مو په خیر خواږه خوبونه مو په برخه سباون مو روخانه خاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان